د سیرت په سلسله کې مسلسل وار بیانونه شروع د غزوه حنین او د غزوه طائف متعلق بیان په ماقبل جمعو کې شوی کله چې نبی له صلوات و سلام د طائف او د حنین د غزا نه فارغ شو نو نبی له صلوات و سلام د طائف نه چې کوم پلاس راغلی غنیمتو او د رنګ د حنین د غزا نه چې پلاس راغلی کوم غنیمتو هغه نبی له صلوات و سلام جعرانه مقام ته د جمع کولو امر فرمایو التجمش په دغه مال غنیمت کې شپږ زره غلامان اسیران راغلي او 40 زره ورکې اوخانو او 40 زره ورکې بيزي وې دینه هم زیات او ډېر په منونو باندې سپینزر مسلمانانو ته په دې دوه غزواتو کې په لاس باندې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم جعرانه مقام کې تشریف فرماو او دغه مال غنیمت هم دغل ته غون کړی شوی په دې غرض نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دغل ته حصارو چې کم وفد حوازن او بنو حوازن دي چې دیو درخواستو کې موږ تراشي دا کم شپږ زره غلامان چي دي د دې د رها کولو مطالبه زموږ نه وکړي تقریبا مورخین لیکي نبی علیہ السلام دیار لسورځ دغلتا انتظار کړو وکاله چې دغه خلک را نغلل مدور کې زیاته 13 شو بعض صحابه کرامو د مال غنیمت ته تقسیم کولو مطالبه وکړه چې دا مال دې تقسیم کړی شي کدیار لسورځ دغلتا ناست دغه صحابه کرامو بار بار د اصرار کولو په وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د مال غنیمت د تقسیم کولو حکم وفرمای او تاسو ته ما ویلو 13 جمعه کې کم چې 2000 کسان د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مکه مکرمه نه تلو اغه نوې اسلام راوړل دغه کسانو په اسلام باندې مضبوطیا د وجنا چې دیو په اسلام باندې مضبوط پاتې شي نبی له صلوات و سلام دغه خلکو ته ډېر خصوصي توجه وکړه او ډېر په فیاضی باندې او ډېر په سخاوت باندې نبی له صلوات و سلام د مال غنیمت تقسیم کړو او دیره پکې یو ډېر لوی برخه ورکا سیرت ابن هشام لیکلی دي چې یو کس ته پکې سل بل ته 200 بل ته 300 پورې او خان نبی له صلوات و سلام دا تقسیم کړ ک 40 زره او خان وسلک خنو دا تقسیم نور صحابه کرامو ته هم په دغه طریقه باندې وشو چې نبی له سلام چاته څومره وختله اغه مرا حصہ ورته ملاو شو نو دې سایت تکم انصار صحابه کرام شو چغی وکتل نبی له صلوات و سلام مبارک دغه مکی ولو ته چې کم قریشیان دي مسلمانان دي یا دغه نوې اسلام چې چاره وړي دي دیو ته نبی له صلوات و سلام په مال غنیمت کې ډیر لوی حصہ ورکړي د انصار صحابه کرامو په حصہ کې کمیو بعض تاریخ لیکي چې د سره او د سمیلو شوی نو انصار صحابه کرامو په دغه تقسیم باندې پزړه کې ګیلا راغله او دای په خپل منځونو کې ویل چې ټول عمر د پاره جنگونه منګه کړی دي سخت منګه تیرې کړي مصیبتونه منګه تیر کړي او پلانې قبيله ته وګوره او داغي د جنگ سره څه کار دی او هغه ته په مال غنیمت کې ډېر لوی حصہ ملاويږي خپه شو په دې بندګي لري را لپسړه کې حتی چې دغه قبيله کم سردار سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ ترا غنشل
ورته ته زموږ د قبیلې سردار زموږ مشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تقسیم کړي دي او موږ ته د مال غنیمت کې حصہ نه ملو شوی او کوم کسانو چې لا جنگ هم نه کړي او سره نو مسلمانان دغه تډیره وافره حصہ ور کړی شو جنگونه موږ کړي مصیبتونه موږ تیر کړي دي نو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په تور د ګیلی دا خبره پیش کړه بډې راخی سعد ابن عباده رضی الله عنه راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تکینس وې د الله رسول د انصار صحابه کرام په زړونو کې شکایت لري چې نور خلکو ته ډېر حصہ ملو شوی مال غنیمت کې او انصار صحابه کرام ته نه ملو دیو په دې باندې هغه ګیلمن دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته مخ ورړی اے سعد رضی الله تعالی عنک ته د کمی قبیلې نه یعنی ته هم دغه شکایت په ځړ کې لري کنه د مبارک ته فرمایي د الله رسول زم د خپل قبیلې د طرفه یې زمام په ځړ کې دا یو ګیله ده چې ټول خلکو ته مال غنیمت کې وافره حصہ ملو شو بالخصوص هغه سره نو مسلمانان چې نوې اسلام قبول کړو او جنگونه او تکلیفونه او سخت دار سره انصار صحابه تیرې کړي ته سن ملاويږي مبارک صلی الله علیه وسلم او تامر کوي اے سعد رضی الله تعالی عنک لاړشه او د خپل انصار صحابه کرام چې د څومره دي دی یو ځای تراجمه کا او چې تاسو د انصار او صحابه کرامو نه علاوه بل څوک در کې موجود نه چې صرف تاسو یې نظر کې د مکه مکرمه هغه نوی مسلمانانی نه د کې د مهاجرینو نه څوک او نه د بهر قبیلو نه چې صرف تاسو د انصار صحابه کرام چې د اوس او د خزرج قبیله سره تعلق ساتي دغه تاسو موجود وي هغه خپل قومیان په یو خیمه کې راوړل کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خیمه ته تشریف راوړو او تفوس کوي تاسو کې د انصار صحابه کرام نه غیر نور څوک شته او کنا صرف انصار صحابه ای جواب ورکو یا رسول الله زمو سره سپ یو کسته شغه د پولانی انسان خورای دی هغه غیر د زمونږ د قبیلې نه نور زمو سره باقی څوک نشتا ټول خپل کسانی ویل اسلام فرمایل به خورای خود دغه قوم نه حسابيږي دم تاسو نه د خیر د اجازه ورکو او سلام کیناس ویل صلوات و سلام مبارک ورته جامع تقریر شروع وی انصار صحابه کرام تاسو دا ګیله لري جما فلانی ته دومره مال غنیمت کې حصہ ورکړه تاسو ته ملاو نشوا تاسو په دې ګیله منی وای او تاسو خپل منځونو کې د څه خبره کوي چې نبی له صلوات و سلام د مکه مکرمه نه هجرت کو مدینه منوره ته راغی په داسې حال چې خلکو تعالی ته د دروغ نسبت کو چې پیغمبر نه او تاسو زما تصدیق کو چې او ته د الله پیغمبري او بل دا وایي چې آل تتب سر و به سامان د مدینه منوره مکه نه رالی مدینه ته مونږ د زید درکو مونږ د پناه درکړه او مونږ تاسو سره چې کوم د جهادونو کې شریک شو تاسو خپل منځ کې د څه خبرې کوي او یا د الله رسول اعظم کو ځکه هم دغه خبرې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمای خبردار اے انصار صحابه کرام تاسو د سینه وای زما دراتلو نه مدینه منوره ته مخ کې چې تاسو په حالت د شرک کې او اسلام منوره وړي وای کنه وای دویمه خبره ده چې کله زمدینه منوره ته نوم راغلی تاسو په منځ کې څومره به اختلافي و دی بل سره څومره جنگونه او تاسو په خپل منځ کې وکنه وا سرونه ټول وخت کړو او زما دراتلو نه مخ کې تاسو څومره غریبان وای څومره فقیران وای زما پراتلو باندې تاسو الله تعالی غنی کړی زما پراتلو باندې تاسو اتفاق راغی زما پراتلو باندې تاسو الله تعالی هدایت نصیب کو اسلام مراوړ د سیدا کنه دا ټول صحابه کرام سرونه کته کړو د الله رسول دقه سیدا مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسو د دنیا په غساز او سامان باندې نظر ساتي چې یو څلک شانته دنیا دا په دغه یو نظر دی وای زما سار صحابه کرام خبردار زس تاسو د پاره د
الله تبارک وتعالى نه د آخرت هغه سرمدي ابدي نعمتونه غواړم، دا د دنیا د فانی نعمتونه نه غواړم. په دې نظر مساتئ، نظر په آخرت باندې وساتئ. فکر اورغه موږ تاسو ته پکې هم دا نصيحت دی کنه. د دنیا بس مالی، د دنیا خدغه فانی خبرې دي، دنیا فانی د نعمتونه هغه ټول سہولتونه پانی دي، او د آخرت ژوند چې کم دی دا قائم ایم او ابدي سرمدي دی، نعمتونه هم قائم دي ابدي سرمدي دي. بیا ته مبارک فرمایي زما صحابه تاسو دا خو خنه ده چې اوس په دغه مهاجرین او دغه نور کم صحابه کرام چې مؤلفه القلوب کې داخل دي، دیو به د ځان سره خپل کورونو ته چا اوخ روان کړي، چا به بل یو مال غنیمت روان کړي، وخپل کور ته رواني. او دا مو خوښه نه ده چې تاسو انصار صحابه کرامو د الله رسول د ځان سره روان کړي ونه شوي، هغه به د ځان سره مال غنیمت سامان روان کړي کورون ته وځي، او تاسو انصار صحابه کرام با د الله رسول د ځان سره روان کړي. زه مکه کې نه پاتې کېږم، زه تاسو سره مدینه منورې ته ځم. او که چېرته د هجرت د فضیلت نه وي نو زه به هم ستاسو د انصار صحابه کرامو نه په مدینه منوره کې الله تبارک تعالی زیږولی وي. او دا د هجرت د فضیلت دی چې په مکه کې پیدا کړم او هجرت بیا چې کوم د مدینه منورې ته وکړو، دغه یو فضیلت په وجه الله تعالی په مکه کې پیدا کړم، نور زه ستاسو نه یم. او انصار صحابه دا مو خوښه نه ده چې دا ټول عرب دا په یو لار باندې روان شي او دا انصار صحابه په بل لار روان شي او زه په هغه لار روان شم چې په کومه باندې انصار تللی. دا مو خوښه نه ده، دا مو نه ده خوښه چې دا خبرې انصار صحابه کرام واورېدلې، ټولو وجړل په داسې حال باندې چې دا ګیرې لمدې شولې په دې اوښکو باندې. بس د الله رسوله وی موږ د الله تعالی په ربوبیت باندې خوشحاله یو، ستا په دغه رسالت خوشحاله یو، ستا په دې تقسیم باندې خوشحاله یو چې تا څنګه تقسیم کړه، بهترین تقسیم دې کړی، موږ پرې راضي یو. څومره لوی خلک بیا مبارک ته دعا وکړه، یا الله په دې انصار صحابه کرامو رحم وکړي، یا الله د دې په بچو باندې رحم وکړي، تر قیامت چې د دې په الواده کې څوک راځي والله په ټولو باندې رحم وکړي. څومره خو پیغمبري دعا وکنه. په خبره زما پوه شوي د دنیا لګول کې نعمت ته نظر کول نه دی پکار، دا راځي د انسان پزړه کې دا ګیله مبارک او ټول ځان والا کوي، ما به ځان سره مدینه منورې ته بوزینو دا خو خدای کنه چې لې بيزا بوزان پس روانه کړي. دیګر او فراغ الله رسول هغه ګیله دا وې د ځړه ختم کړه، دا دومره د محبت یو هغه اظهار ور سره وکړو، دومره د شفقت او د مرحمت هغه اظهار ور سره وکړو چې د زړونو د ګیلې هم ختم شول او محبت کې نور هم اضافه رااله. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک بیا دغلطه په جعرانه مقام کې لاو چې کم غاوب د حوازن هغه د طائف نرالو، نبی صلی الله علیه وسلم ته سرداران رالو درخواست کوي یا رسول الله زموږ ډیر مالونه تاسو حاصل کړی دي او شپږ زره غلامان اور واستلې دي، او ته خدای الله رسول په دې غلامانو کې ستا رضاعي میان دشته دي، په دې غلامانو کې ستا رضاعي تروریان نشته دي، په دې غلامانو کې ستا رضاعي خویان دشته دي. اے د الله رسول خبردار کچرته کې د عربو سرزمین بادشاہ زمونږ د قبیلې د بیبي ته خړلې وې، نن موږ هغه ته درخواست کړې وې، زمونږ ته غټ امید چې هغه موږ د دار سره واپس کړی وې. ته خو بیا د الله پیغمبر ډېر رحیمي ډېر شفیق ذات موسی نه ډېر څه امیدونه لرو. نبی علیہ السلام چې دا تقریر واورېد ډېر زیات اثر پې وکړو. مبارک ورته وفرمایل وې دوه خبرې دي، یا د خپل مالونه خوښ کړئ دا ته در واپس کوم، یا د غلامان خوښ کړئ دا ته در واپس کوم. دوه خبرې دي په دې کې یوه وکړئ دوه نشو کولی. هغوی په خپلو کې صلاح وکړه چې د غلامان دې راواپس کړي، لکه شپږ زره غلامان ډېر زیات وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل نبی علیہ السلام چېرته څوک خفه کړی نه دی. مبارک ډېر عجیبه معاملې وې، ډېر د رحم او د کرم. ورته وایي اوازین مشرانو زما د عبدالمطلب په دې بچو کې چې څومره حصه د چا راغلی ده، که زما راغلی، د حضرت علي رضی الله راغلی، د عباس رضی الله راغلی، خو چې د عبدالمطلب په زامنو کې د چا څومره غلامان په حصه کې رسېدلي دي
هغه زستاسو د خپل طرف ټوله باندې کوم معاف کوم د ځان سره وځي وکم چې د نور صحابه کرامو په حصہ کې راغلي مبارک اخلاق ته ګوري نو د سینه کې چې امر وکړي د صحابه کرامو ته چې لکه ما او تخپل ایسوبه خلک تاسو ورته مو بخي ځکه چې نبی له سلام نام ورکړی صحابه منلې کنه منلې او جان نثار صحابه کرام سره د خپل سره تیر نو بیا د غلام څه شي دی مبارک حکمت کوي په داسې چل حکمت کوي چې د صحابه کرامو په دې زړه کې ګیله رانه شي مبارک وتوي وې زماره طرف زما حصہ د بنو عبد المطلب د طرف ټوله آزاد او اے سردارانو زته اوسه طریقه خیم کله چې د ماسپخین مانزه ته مونږ پورته شو او جمع تداخله راغون شي په دغه ځکه به تاسو پورته شئ دا خپل اعلان به وکړي چې موږ ته زموږ غلامان راکړي زه به اعلان وکم چې زما د بنو عبد المطلب د طرف ټول آزاد دي بوزي او د نور صحابه کرامو ته ترغیب ورکم نو که خپل خوخه و درې کړه ډیره خکه درې نکړه خپه کېږي بنا هغه ودا سه هډره بهتر ده کله چې په دغه مقام راغون شول مانزه ته ودرېدل مانزه ورستو نبی له سلام اعلان وکړو داخله راغلي د غلامانو رها کولو لپاره ما خو دلته ډیر انتظار کړو خو ډیر وخت واړو ما ورته د خپل عبد المطلب چې څومره حصہ کې غلامان راځي هم ته آزاد کړو او صحابو که تاسو کې څوک آزادول غواړي ورته آزاد کې راغلي دي ډیره بخای صحابه کرامو په یک आवाज باندې आवाज وکړ زمونږ د طرف چې څومره غلامان دي ټول آزاد دي شپږ زره غلامان ورته نبی صلی الله علیه وسلم دغه سي آزاد کړو دا سه یو عجیب ذاتو د رحم او د کرم معاملې حالانکه الته د دوه قبیلو سره دغلطه کې تاسو تمای بنزدین دور کې دوه غزوات وکړو چې غزوه حنین د دین بیا دی او تاسو ته باز او تخته د باز طیف ته او تاسو په سلاړ الته سره جنگ وکړو هغه اصله هوا چول باز طیف ته لړ طیف ته په سلاړ او صحابه کرام نو شهیدان هم شوي او حنین کې تر څلور شهیدان شوي دي طیف کې تنوع روایت باندې 14 راځي بل باندې 12 راځي دغه شهادت نه شوي دي خو بیا هم هغه خپل فیضیاتوب د نبی اسلام ته سخاوت د نبی اسلام شفقت مرحمت ته ګوره شپږ زره غلامان ورته آزاد کړ د دې تقسیم د غنایم په دوران کې چې کله نبی اسلام غنیمت تقسیماو نبی اسلام ته یو کس راوړاندې شو هغه کس حدیث مبارکو کې دا ذکر راځي نوم داغه ذل خویسره ذل خویسره د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته د مخې طرف نراغه چې مال سره کی بری مال غنیمت او چې نبی اسلام تر وړاندې شه مبارک ته مخواړو څه ولور نکړه د نبی صلی الله علیه وسلم ته د شاده طرف راغه او د شاده طرف आवाज وکړه چې ما ته مال غنیمت کې صحیح حصہ مقرر کړ نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا مخواړو بیا د خې طرف راغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې आवाज کړي د الله رسول مال په مال غنیمت کې سم مقرر کړ مبارک ته بیا مخړی بیا د چپړخ نه راغی مبارک ته مال غنیمت کې سرا کا مبارک ته بیا مخړی دسه یو دوه قدمه جدا شو او نبی صلی الله علیه وسلم ته په خپل غلیظ او بد زبان باندې ګویان شو ما عدلت یا محمد اے د الله رسول عدل او انصاف ته ونکو عدل او انصاف ته ونک نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سخ غوسش او مبارک تا مخ مبارک ته غصې نه تک سور شو او ته فرمای اے بدبختا اے شقی منافقه چې ما انصاف نه کړي زمانه بعد د څوک ته چې هغه انصاف وکړي تر ورځې قیامت پورې چې ما عدل انصاف نه کو تب نور څوک پیدا کړي د قیامت پورې چې هغه عدل او انصاف کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک بیا تور راهونی د الله رسوله اجازه راکړه چې دا څټ په دې ځای باندې وام داسې موقع چې براله عمر الله مبارک په بیا خپل تور تیرا کړي وا مبارک ته فرمای نه عمر الله مبارک خیر دی دا سړی په ظاهر باندې کلمه وای په ظاهر باندې منځونه کوي کدن نن ته سټو وای دا کم چې مکه مکرمه کې خلق دي دیو به وای چې موږ اسلام ځکه نه راوړو یا باخر علاوه چې کوم مسلمان کافران دي بار ملکونو کې ابا وای چې موږ ایمان ځکه نه راوړو کومګ ایمان راوړو دا نبی له سلام د خپل مرګونو سټونه وای بیا خلک ایمان نه راوړي یریږي با پرېدا بیا ته مبارک فرمایل وې د دې سړي په نسل کې با داسې خلک راشي د دې سړي په نسل کې چې هغه به قران کریم لولي داسې خسته قران کریم بلولي
چې ته قرآن ته حیران پاتې شې چې دا څومره ښایسته قرآن ولي. او خبردار ای زما صحابه، دا قرآن به د دې چمبړک نه پخکته نه تیریږي، دا به صرف په دې خولې پورې. معنی دا چې دا ښکته جسد دی به په شریعت باندې برابر نه وي، قرآن ته به دی تابع نه وي، صرف په ژبه به تلاوت وي بس. او بیا مبارک وفرمایل دا به داسې اوږده اوږده منځونه کوي، داسې بهترینې سجدې به لګوي. که تاسو د دیو سجدو ته وکتل، خپل مونځ به د دیو په مخامخ باندې سپک وګڼئ. زړه مونږ کوم نه دی کړی، مونځ په هم دې سړي کړی دی، مونځ په هم دا دی. مبارک فرمایي د دین نه به داسې وتلی. یا یو بل روایت کې ورسره بیا دا ذکر شوي چې پستې پستې خبرې به کوي، خبرې به ډېرې پستې، ډېرې ښایسته نرمې نرمې خبرې به کوي، او ډېر بد کارونه به کوي. خبرې به یې ښې نرمې به وي، خو کارونه به یې څنګه کوي؟ ډېر بد کارونه به کوي. او بیا وفرمایل د دین نه به داسې وتلی لکه غشه چې د لیندې نه وځي او دا غشه واپس بیا د لیندې ته نه راځي، دقسې به دی د دین نه وتلی واپس به دین ته نه راځي. خبره باندې پوه نه شو؟ څومره منځونه به کوي، نبي علیه السلام په خپله وښودل، او څومره تلاوتونه به کوي، مبارک په خپله وویله. خو د دین نه داسې وتلی دی لکه غشه چې د لیندې نه وځي. نو غشه چې د لیندې نه وتلی بیا واپس غشه راځي لیندې ته؟ نه راځي. او د لیندې نه بار شوی تلی که دی به هم د دین نه وتلی، په دین کې به نه یو ځان به دین ته چې کوم دی منصوبه کوي. پوه شوې؟ بیا یو روایت کې راځي مستدرک کې امام حاکم راوړی چې صحابه کرامو تپوس وکړ یا رسول الله د دې سړي په نسل کې چې داسې سړی راځي نو د دې سړي د دغه د نسل والا خلکو علامه به صحیح نښه به صحیح. مبارک ورته یو دقه نښې وکړو چې دا تلاوت به کوي، دا منځونه اوږده اوږده به کوي. بله ورته وښویله سماهم التحلیق، نښه به د دوی چې کوم دی تحلیق وي، تحلیق. بیا شراح کرام د تحلیق دوه معنی بیانوي. یا خو دا تحلیق د حلق نه دی، یعنی سر خرول، دیو به سرونه خروي. و به نه شوئ نه خبره دیو صحیح سرونه خرول. یا د دې تحلیق معنا دا د حلقې نه دی، یعنی ډېرې ډېرې حلقې به کوي، دلته حلقه کول، هلته حلقه کول، هلته حلقه، داسې جمع جمع ناس، یو ځای بل ځای بل ځای بل ځای. دا دوه نښې به په دیو کې موجود دي. نو اوس د حدیث مبارک کې دی دغه سړي ته نبی علیه الصلاۃ والسلام پیشنګویي ورکړه دی به د دین نه وتلی، منځونه به یې هر څه به کوي، تلاوتونه به کوي، خو د دین سره به د څه کار وابستګي نه وي. او نښه هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې سړي وښودله چې دا به د دې سړي دپاره نه ښایي. نورو حدیثو مبارکو کې د دې ذوالخویسرة دا چې کوم مې درته وویله لکه البدایه والنهایه د ابن کثیر رحمه الله، دغه رنګ المستدرک د امام حاکم رحمه الله، هغوی د دې سړي په تاریخ کې لیکلي دي چې دا څنګه سړی و، دا ذوالخویسرة لیکلي دي چې د سر خرولی و، سر یې څه خرولی او بد شکل انسان او د دې دواړو سترګو په منځ کې به د تندي په دې ځای کې توره ټاپه یې وه. د دې ذوالخویسرة د تندي په دې منځ کې څه شی وه؟ تکه توره ټاپه لګېدلې وه. او هغه سړی چا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې رسولی و، عبدالرحمن بن ملجم المرادی، داغه په حق کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے علی رضی الله عنه کا تا چې څوک قتل کی دا سړی به په مخ تزمکه د ټول نه بدبخت او شقی سړی چې تا قتل کړي. هغه چې کله تاریخ کتابونه راغلي البدایه والنهایه چې دغه سړی چې څوک د حضرت علی رضی الله عنه شهید کړو عبدالرحمن بن ملجم المرادی، وای د په تندي کې هم چې کم دی تور نه خوا تور ټاکې وکړي. د دغه سړي باره کې هم نبی علیه السلام ویلو چې د دین نه وتلی دی، د خوارجو نه دی. د دې ذوالخویسرة په حق کې هم حدیثو کې راغله چې دی د دین نه وتلی دی، د خوارجو نه دی. او حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وای د دې ذوالخویسرة په دې نسل کې چې دا کم سړی راځي او دغه نښې په حدیث کې ښودل شوي دي، دی وایي والله زه قسم خورم چې دا د حضرت علی رضی الله عنه په خلاف راووتل د دغه سړي په نسل کې او د حضرت علی رضی الله عنه په خلاف جهاد وکړو. کومې نښې چې نبی علیه السلام ښودلې وې زما د قسم یې ما په مخ کې ولیدې چې هغه پکې موجودې وې. وپوه شوئ؟ نو دا تور تندي کې دا داغ راختل